السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د محترم ورور سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په قبرستان کې خاورو ته سپارلی شوی دی او چې کله موږ په هغې باندې سلام وایو نو د هغې سلام ویلو به څه طریقه وي. دا خبره یاد ساتل پکار دی چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام ویل دی په مسجد نبوي کې دننه د هغیو د قبر خوا سره، او په دې کې د صحابه و عمل منقول دی، موجود دی. په هغې عمل باندې چې دی اکتفا کول پکار دی. او صحابه کرامو طریقه دا وه لکه د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې هغوی به کله رال د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته به مخامخ ودرېدل او بیا به چې دا الفاظ ویل: السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله علیک وبرکاته. او که د دې سره انسان دا دعا ملګرې کړي: جزاک الله عن امتک خیرا وضاعف لك الحسنات واحسن الله الیک کما احسنت الی الامه، نو هم پکې څه حرج نشته دی. او دغه شانتې ورسره دا الفاظ هم ملګري کولی شي: اشهد انك قد بلغت الرساله وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. دا د سلام کولو طریقه ده چې کله انسان مسجد نبوي ته راشي او د رسول الله علیه السلام قبر ته لاړ شي. او که چېرته مثلا انسان مسجد نبوي کې نه او د دنیا په بل ګوټ کې نو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه ځای نه سلام ویلی شي. لکه مثال به طور باندې ویلی شي: الصلاة والسلام علی رسول الله، اللهم سلم علی رسول الله. یا په تشهد کې چې کومه دعا ده هغه دعا هم انسان ویلی شي: السلام علی النبی ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده: ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام. د حدیث په مشکات کې مشته دی او نور ډېر علماو ذکر کړی. امام نسائی دغه شانتې مسند احمد کې امام احمد ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یقینا الله تعالی څه فرشتې ملایکې داسې مقررې کړي دي چې هغه په دې ځمکه کې ګرځي او د هغې کار دا دی چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام ووایي نو هغه فرشتې به سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسوي. دا شان په نسائی او مسند احمد کې حدیث دی. بل د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغې کې هم دقه خبره ذکر ده. او مسلمان لره پکار دی چې هغه طریقه باندې عمل وکړي چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ښودلې ده او هغې ور باندې عمل کړی او امت ته یې ښودلې. نو یو سلام دی په مسجد نبوي کې دننه د هغې بیله طریقه ده، او یو هغه سلام دی چې هغه خلک په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لیږي د دنیا د هر ګوټ نه. نو دواړه سلامونه چې دی الله سبحانه وتعالی خپل حبیب ته رسوي.